خطرناک کار دی، دومره خطرناک عمل دی. او بیا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل یو انسان چې یو خپل انسان هغه خپل کی، حدیث شریف وایي ماته راځي، یو انسان چې یو خپل انسان خپل کی په شهوت سره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا څه دی چې د خپل مور سره اویا پیری زنا وکړه او د خپل مور سره یو پیری زنا کول او یو پیغمبرانو د قتل برابر ده. نه پوهېږې په دې باندې؟ دا صرف د بد نظرۍ او دا صرف د خپلولو دا چل دی چې بیا د غلط کار بس سزا یې ماته پته نشته. الله جل شانو ځکه سزا نه ده مقرر کړې، الله جل شانو ټینګه وساتي، نو د هغې دپاره الله جل شانو سزا مقرر کړه چې څوک غیر شادي شدی دا کار وکړو 100 کوړي وخت او چې واده کړی بیا څوک رجم کې پکاڼې سمسار کې به ګټ ومړی کې، دا سزا مقرر شوه. خو چې کله د سړو د کار خبر راله چې د هلکانو سره غلط کار کول، نه الله جل شانه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره سزا مقرر نه کړه. د څه دپاره؟ چې الله جل شانه فرمایي دا کار د انسانیت خلاف دی، د دې سزا زه په دنیا کې نه ورکوم، زما آخرت ته یې پرېږدم. آخرت